مکې شریف المنچ دی د مکې شریف هغه په 1 لک دی او د مدینې شریف هغه شریف دا په 50000 دی د الله د لارې د تبلیغ منچ دی په یو کم 50 کروڑ دی ته څه وایې صاحب چې لکه په کلي کې سروزه ولګي په هغه کې موږ وکي نو هغه حرام دی نه بهتر دی هغه بهتر دی چې په کلي کې سروزه ولګوله او باندې کې موږ کاوي سروزه کې هغه په یو کم 50 کروڑ دی په یو کم 50 کروڑ ونه د حرام شریف دا په 1 لک دی د حرام شریف په 1 لک دی د حرام شریف کې دی د مکې شریف المنچ دا په 1 لک دی د مدینې شریف په 50000 دی ته څه وایې چې سړی په سروزه کې موږ کوي هغه بهتر دی هغه نو خو د تبلیغ لار به تر ده علي صاحب بل خبره ده سره تاسو کوم یو 50 کروڑ خبره وکړه کنه یو کم 50 کروڑ د تبلیغ ها دا په حدیث کې راغلی ها بالکل دا حدیث د حرمینو دا ثابت دي اما چې کوم د علماء دغه اوریدلی دا تبلیغ دا مستانه په اول کې اوریدل چې تبلیغ موږ د حرمینو دینه بهتر دی خدای الله دې رحم وکړي او الله دې توفیق رسول الله فرمایي چې د جهاد په اول صف کې د یو امتی یو من په یو کم 50 کروڑ باندې یعنی د دوه حدیثو د ضرب نه دا جوړیږي یو کم 50 کروڑ باندې جهاد په اول صف کې یو منځ د امتی قبليږي دا منځ ګوره دا په علم کې یو کم 50 کروڑ نه ملاويږي دا په حج کې نه ملاويږي دا په پیرۍ موریدۍ کې نه ملاويږي دا د دین په یو شعبه کې نه ملاويږي دا یو کم 50 کروڑ ثواب دا په تبلیغ کې نه ملاويږي کچا درته وی چې تبلیغ کې دا ملاويږي دا دروغجن دي دا به صرف په دغه نوم باندې خلک د جهاد منکري تبلیغ کې دا اجر نه ملاويږي دا صرف او صرف دا اجر چې ملاويږي یو کم 50 کروڑ هغه جهاد فی سبیل الله او چا چې خپل نفس او مال باندې قتال او غزا او هغه انسانانو ته خدای تعالی دا اجر ورکړي دا د هغې خصوصیت دی او رب ذوالجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم آیا داسې یو تجارت دروښیم چې تاسو پې د دردناک عذاب نه خلاص شئ او د دردناک عذاب نه تاسو وساتي داسې تجارت داسې بیع او شراء او کار دروښیم صحابه کرام ورته وایي چې وښودل شي ډېره ښه ده الله آیت نازلوي تؤمنون بالله ورسوله هغه کار چې تاسو د درناک عذاب نه پې خلاصېږئ دا دی چې په خدای تعالی ایمان راوړئ او په نبي اسلام ایمان راوړئ مونږ ټول لله الحمد په خدای تعالی او په رسول الله ایمان راوړی دی لیکن یو بل شی دی چې د عذاب نه پې سړی خلاصېږي هغه الله فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم تاسو به جهاد کوئ د خدای په لار کې په خپل مال او په خپل نفس سره ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دغه کار درته ډېر غوره دی که تاسو په خپل ګټه تاوان باندې پوهېږئ نو څه چل به الله وکړي که تاسو جهاد وکړه یغفر لکم ذنوبکم رب به درته ګناهونه ټول معاف کړي ويدخلكم جنات ان جنت ته بولن